بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 137 نمبر درس دی. د توابع بیان شروع دی. په توابع کې اول نمبر صفت دی. نو د صفت بیا موږ پوره تعریف او قسمونه مثالونه دا ټول بیان کړه. اوس پکې یو فایده ده. په فایده کې وایي چې مطبوع نکره وي نو صفت جمله خبریه سره هم کولی شي. صفت چې دی هغه جمله خبریه هم راتلی شي، یعنی جمله خبریه ورله پوره جمله خبریه وي، هغه به د مطبوع دپاره صفت جوړ کړي. خو شرط پکې دا دی چې مطبوع چې دی که نه هغه نکره وي. چې کله مطبوع نکره وي که نه، چې کله مطبوع نکره وي نو صفت جمله خبریه سره هم کولی شي، یعنی دا صفت ولا جمله خبریه هم راوړی شي، پوره جمله هم ولا راوړی شي. صفت چې دی هغه واحد هم راتلی شي او پوره جمله هم راتلی شي. او بیا په خو دې کې دوه شرطونه دي. یو دا چې مطبوع نکره وي، او دویم دا چې په دې جمله کې یو ضمیر وي چې هغه دغه نکره مطبوع طرف ته راجع وي. ټیک شوه. او بیا په داسې جمله کې ضمیر راوړل ضروري وي. په داسې جمله کې ضمیر راوړل ضروري وي. نو دوه شرطونه به وي پکې. یو به دا مطبوع نکره وي، دویم دا چې د دې کومه جمله ورله صفت جوړی نو په دې جمله کې به یو ضمیر وي چې هغه به دې مطبوع طرف ته راجع وي. ټیک شوه. چې مطبوع نکره طرف ته راجع وي، چې دا ضمیر څه وي، دغه جمله کې ضمیر راوړل ضروري وي چې مطبوع طرف ته راجع وي. ټیک شوه. چې دغه ضمیر د دې مطبوع وي. ټیک شوه. لکه جاءني رجل ابوه عالم. نو اوس وګورئ جي د ترکیب نه به انشاءالله زده شي. جاء فعل دی، دی نون ته نون وقایه وای. نونی بس صرف دی ته نون وقایه وای. وقایه معنا د محفوظ کول، یعنی بچ کول. نو دا د نون چې دی دا د حمزه د زیر نه بچ کوي. د حمزه باندې خپل زبر دی، او دا یا ضمیر چې دی دا وایي چې یاره دی له د زیر دته په دې حمزه د زیر راشي. نو دا نون وقایه چې دی نو دا د حمزه د زیر نه بچ کوي. نو د وقایه معنا د محفوظ کول، بچ کول. او دا یا چې دې ته یا ضمیر متکلم مفعول به وای. دا یا ضمیر واحد متکلم، یا ضمیر واحد متکلم منصوب متصل مفعول به. دا مفعول به شو. دا جاء فعل، دا نون وقایه، او دا یا ضمیر منصوب متصل مفعول به. رجل موصوف یا مطبوع. رجل مطبوع او دی مطبوع ته موصوف هم وای. موصوف. دا ابو مضاف دی. ابو مضاف. دا ها ضمیر مضاف الیه دی. دا مضاف الیه دی رجلون ته راجع دی. دا د جمله کې دا ضمیر، دا ها ضمیر چې دی دا راوړل لازمي وي، او دا عمده رجل یادی. ابوه یعنی د هغه پلار. د چا پلار؟ د دې رجل پلار. ابوه د دې ها ضمیر معنی هم دا رجل دی، د دې رجل پلار. ٹھیک شو. نو دا مضاف او مضاف الیه دا مبتدا شو. مبتدا. او دا عالمون ورله خبر شو. نو دا مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو. دا جمله اسمیه خبریه چې دا صفت شو. دا صفت شو. نو دا موصوف او صفت، دا موصوف او صفت دا د جاء فعل لپاره فاعل شو. نو دا جاء د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. جمله فعلیه خبریه شو. نو ګورئ تا ته وایي چې دا مطبوع نه دی، دا جاء مطبوع دی، دا رجلون مطبوع دی. نو د دې مطبوع دپاره دا صفت چې دی دا پوره جمله هم راتلی شي. نو ګوره دلته ورله پوره جمله را. ابوه، ابو مضاف، ها ضمیر مضاف الیه، مضاف مضاف الیه دا مبتدا شو. عالمون خبر، مبتدا او خبر دا بیا د دې مطبوع دپاره صفت شو. نو ګورئ دا پوره صفت شو. دلته کې دا جمله دا دلته کې ګوره دا ابوه مضاف مضاف الیه دا مبتدا شو. عالمون خبر، دا مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه صفت شو. دا جمله اسمیه خبریه دا صفت شو. دا د دې رجلون موصوف دپاره. خو دې کې ګورئ دې کې دوه شرطونه دي. یو ګورئ دا رجلون دا نکره دی، معرفه نه دی، معرفه باندې الف لام وي او تنوین پې نه وي.
نو په د باندې الف لام نشته او تنوین پشته نو دا نکره دی او د دې نکره نه پس بیا پورا جمله رااله دا پورا جمله رااله خو په دې جمله کې دویم شرط دا دی چې دې کې به دا ضمیر وي نو دا ضمیر به دې مطبوع طرف ته راجع وي ټیک شو نو دا دوه خبرې پکې وي تا ته فایده کې دا لیکي چې مطبوع نکره وي نو صفت جمله خبریه سره هم کولای شي نو ګوره دا صفت مولا پورا جمله خبریه راوسته او بیا په داسې جمله کې ضمیر راوړل ضروری وي دا جمله چې کوم صفت جوړیږي په دې کې به دا ګوره دا هو ضمیر وکې راغی نو دا ضمیر راوړل ضروری وي چې مطبوع طرف ته راجع وي یعنی دا د مطبوع طرف ته راجع وي همدا مطبوع یادی دا ضمیر د دې مطبوع دی لکه جاءني رجل ابوه عالم ټیک شو نو دا خو دا فایده شو اوس په دې کتاب کې درې ترکیبونه ورکړي دي جاءني رجل عالم دویم جاءتني امرأة عالم ابنها دا دوه شو او دریم نمبر جاءني رجل ابوه عالم دا چې کوم هم وکړو دې فایده کې عمدقه پکې ښکته دریم نمبر دغه دی د دې ترکیب کوو جي ترکیب کې ګورئ جي دا جاء فعل دی جاء فعل ٹھیک شو دا نون وقایه دې ته بس صرف نون وقایه وای وقایه دا ترکیب کې څه نه جوړیږي صرف د نوم مګلی کو ٹھیک شو نو دا جاء فعل دی دا نون وقایه او دا یا ضمیر واحد متکلم منصوب یا واحد متکلم ضمیر منصوب متصل مفعول به ٹھیک شو نو دا یا ضمیر مفعول به شو شارٹ کٹ آسان ویم جاء فعل دا نون وقایه دا یا مفعول به یا ضمیر مفعول به رجل موصوف یا متبوع رجل ته متبوع هم وی متبوع یو نوم شو او موصوف بل نوم شو موصوف او دا عالمون ورلا صفت نو دا موصوف او صفت دا فاعل شو ٹھیک شو نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره فعل جاء فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو دا یو ترکیب شو دویم ترکیب کې وای جاءتني امرأة عالم ابنها جاءت دا جاءت نو دا امرأة مؤنث ته نو دې لپاره ځکه دا جاءت فعل مؤنث راغی د مذکر دپاره جاء راځي او د مؤنث دپاره جاءت راځي نو جاءت فعل شو او دا نون وقایه دې ته نون وقایه وایي صرف نون وقایه ورته لیکئ ښه نون وقایه او دا یا ضمیر مفعول به داسې واحد متکلم منصوب متصل مفعول به که داسې ویلی شو خو ډېره بهتره ده که نه شي یا ضمیر مفعول به جاءت فعل نون وقایه یا ضمیر مفعول به امرأة دا متبوع یا موصوف عالم چې دی عالمون ته وایي صیغه اسم فاعل ابن مضاف دا ها ضمیر مضاف الیه دا مضاف او مضاف الیه دا فاعل شو مضاف او مضاف الیه فاعل ٹھیک شو دا د صيغه اسم فاعل د لپاره فاعل شو د صيغه اسم فاعل د لپاره د عالمون صيغه اسم فاعل دی ابن مضاف ها مضاف الیه مضاف الیه دا د دې صيغه اسم فاعل د لپاره فاعل شو ٹھیک شو صيغه اسم فاعل د لپاره فاعل شو دا صيغه اسم فاعل د خپل فاعل سره دا صفت شو صيغه اسم فاعل د خپل فاعل سره صفت شو نو دا امرأة موصوف د خپل صفت سره د جاءت فعل د لپاره فاعل شو نو دا جاءت فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو جی
او دریم نمبر ترکیب چې د کتاب کې کوم ورکړی نو جاءني رجل ابوه عالم څنګه چې مونږ بره وکړو دغه شانتې ختم دی خو دوباره درته ځکه کوم چې دا پوخ یاد شي انشاءالله پرچو کې به بیا اساني جاء فعل دا نون نقشان نون دیتا نون وای نون وقایه بس دا په ترکیب کې څه نه جوړیږي او دا یا دی یا ته وی واحد متکلم ضمیر منصوب متصل مفعول به خو آسان برته ویم یا ضمیر مفعول به یا ضمیر مفعول به رجل موصوف رجل متبوع او یا موصوف ابو مضاف دا ها ضمیر چې دا مضاف الیه مضاف او مضاف الیه دا مبتدا شو او عالم ورلا خبر نو دا مبتدا او خبر دا جمله اسمیه خبریه شو جمله اسمیه خبریه دا پورا جمله اسمیه خبریه چې دا صفت شو او دا مطبوع دا موصوف د خپل صفت سره دا موصوف د خپل صفت سره دا فاعل شو فاعل نو جاء فعل د خپل فاعل او دی مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو دا ترکیبو فائدہ کې وای چې کله مدبو نکره وي نو صفت جمله هم راتلی شي او خو شرط پکې بیا دویم دار چې په دې جمله کې به یو ضمیر وي چې د مدبو طرف ته راځي وي مدبو نکره طرف ته راځي وي نو جاءني رجل ابوه عالم نو دا پورا ابوه عالم دا پورا جمله شو نو دې جمله کې یو خدا ضمیر هم راغی دی مدبو طرف ته راځي دی او دا پورا جمله ورله صفت جوړ شو د دې مدبو د پاره ٹھیک شو نو دا په توابعو کې د صفت کم کې په دې کتاب کې چې کم ترکیب لیکل او هغه ترکیبو ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام